بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الب خان شیرپوی یم او کیمرامین را سره عرفان الله دی او بیا د مور څنګ کې ناست یم. د مور له چې راشو د مور نه دعا والو نو خوشحاله یو. خو د الله په فضل و کرم سره چې کله مور له رازونو دومره سوي چې ځان سره مور له یوسو. دې وخت کې ما د 15,000 روپو سودا د مور له راغستې ده او دا د هغه الله مهرباني ده. او کتونکو دا څوک یې چې راکړي که نه نو موږ یې ورله ورکړو، نو موږ وي د هغه پلانکي رور رالیږلې ده او الله دې د هغه چې کوم دی نو عزت او قدر وکړي. نو دغه شان د پروژه کې هم چې موږ رالو نو د چا په فرمایش نه یو راغلی، نه دا چې چا راکړي دي چې یو د مور له یوسه. خو خدای پاک چې کوم دی نو یو موقع راکړې وه، بل دا ده چې خور مې هم ډېره زیاته خفه کېږي، هغه راته هر وخت وایي نو هغه هم وایي ما دا ویل مخکې مې لیدلې خو بیا موږ دننه ناست نو بیا مې نه پېژندم. ما یې ګینداره دي هغه خورده نه ده. نو کتونکو یو خو دغه یو رشته ده چې هغه کور کې د دوی زنانه دي، زمونږ زنانه دي. یوه خبره ډېر خلک بولي چې الف خان دلته ولې راځي، دا د الله پاک مهرباني ده، دغه مور سره ملو شو، خدای هم راولي. یوه دویمه پرون داسې چلو شو چې پرون نه بل پرونه یو کس راته ټیلیفون وکړو، چا اورنګزیب خان آبکوټ یو نامې ګرامې شخصیت دی سیاسي. نو لاړم او بیا هغه سره چې هغه کوم دویم فریق و عبیدالله، نو هغه زموږ یو ډېر تکړه ملګري دی، یو یتیم یې په نکاح اخیستی ده، هغه یتیم یې له ډېره غټه سهاره ورکړله او زه یې نرتوب ته سلام کوم. لاړو مور یې هسې نیمه ګنټه ورسره کېناستمه. دا د دې کوټ ترنو دي که نه، 3 مړي شوي دي، یو پلار، یو مور او یو وروره. او په نیمه ګنټه کې الله پاک په دېړه باندې د اوبه رحم اوبه توی کړې او په نیمه ګنټه کې روغ وشوله چې هغې کې یو کس عمر قید هم دی، عمر قید هم دی. نو ما یې راشه ارمان مې دا دی لکه ګوره خو 20 مړو شي اخري انجام یې روغه وي. هغوی له خدای پاک جنتونه ورکړي دي. د سره چې کوم دی د دوی چې چا سره لانجه ده د دې ځای نامې ګرامې خلکه دي، ملو شوي هم ورسره نه یو. خو دا ده چې دې ځای ته راځي نو دلته هم په یاره راځي، دوی له څه ورکې خو الله ګواه دی. خو تر دې وخته پورې یاره ما ته یا چا کال کړي وي ګینې د دې نه د سخت نه سخت پروګرام چې کوم دی نه هغه ما کړی دی. په جدي صرف زه د حجرې ته ننوتی یم او د کور ته ننوتی یم، خو د دې ځای چې کوم دی دا کوم نعیم خان دی، لیاقت خان دی، ظفر الله خان دی، خو ما سره رابطه قدرې م کړي وي. د هغې مطلب دا دی چې دومره خفه دي، دومره خفه. خو اوس کوم کس چې په جیل کې دی، تر اوسه په جیل کې دی، عرفان الله خان ډي پي او دلته کې د هغه چې دی کې صفتونه کوم نو هغه به زه زیاتې کوم. یو ډېر ښه کردار ادا کړو او تر دې وخته پورې چې کوم دی هغه ملزم کوي، هغه ملزم تر اوسه په دغه کې دی. اوس کتونکو لکه هر سړی راځي او تماشه کوي او ګوري، داسې د مور یې که نه. خو ژوند چې کوم دی د دې مور سخت دی، دې سره 8 یتیمان ماشومان دي، 8 یتیمان ماشومان. نو به دا مې ارمان دی چې دا روغ الله پاک زما په لاس وکړو نو دا به لا ډېره بېله خبرې یم مورې. هسې مورې خو 20 مړي شو اخري انجام یې خو روغی. تاسو په دغه به ویلي ما ته چې ووایي ما ویل ټیک ده، هغه ته ما ویلي دي داسې روغه نه چې بس دغه روغه ده، اسانه روغه نه ده، اسانه نه ده، دا ډېره غټه ده، دا ډېره غټه روغه ده. 3 مړو ده بلکې د ظلم ده. په یو کور اوس ته زما کور ما له خو نه چې تاسو دلته مړ شو یا دې ما سره یا دا بل ماشوم شو که نه. نو ولې زه به تاسو سره تاسو خو به ما له یو خبرې له راغلي، یو څیز له به راغلي، داسې خو نه یو پیسې زما بچو خو پیټ وړلی لکه تا چې سره داسې خو زما بچي خو تش نه وتلی که نه. د مرګ خو ورسره څنګه چې ده په حق یې وژلي دي. ولې خو مور یې هسې وایم که نه خو شوی کار دی که پولیسو هم انصاف درکړه، عدالت هم انصاف درکړه، د علاقې خلکو هم د سره ښه ودرېدل. خو دې وخت کې چې کوم دی چې مونږ وینو که نه نو بچي خو تا ته نوسي خو تا ته دي که نه. او الحمدلله خدای پاک لا دومره وس راکړی دی، خدای دې تر اخره پورې دا وس راکړي چې زه دې ځای ته راځم. خو د بچو خو مستقبل دی که نه، د دې نوسو مستقبل دی. نو خلکو ته څه وي چې روغه مه کوه که نه،
نه یو خبره مې اورېدلې دي لور مې راته هغې بس په دې نیټ میټ په یار لیدلي هغه ما چې تا سره خبرې کړې چې شل مړ وشي اخري انجام یې روغ یې اوس یې بیا مې نو ما خو تا ته ووایي چې ما روغه کوي خلک خو په جیز یو په یو انصاف باندې په یو خبره به کوي داسې نه چې بس زما بچي چېرته څه خره خادم خو نو چې نه بالکل که څه نشم کولی الله کولی شي دا اوسه پورې چې الله څه وکړه داسې به بیا هم کوي بیا هم کوي بیا به هم کوي پوه شوې دا چې څه راځي دا الله راکړي دا زما احسان نه دی په تا باندې چې زه کوم زما پړه کې خدای پاک تا چې یو ضرورت دی د هغې په وجه باندې هغه شی موږ له راځي پوه شوې ته به راشي بل به راشي بل به راشي بل به راشي هغه زمونږ لېڼ به خدای چلوي پوه شوې او دغه چې ده که نه دا یو زما امانت پروت زما را بچي دي دا دی سره زما یو امانت دی دا اولی که اخیری خدای به هم تې تپوس کوي خو زما وس نه کېږي په آخرت به هم تې زه تپوس کوم د خپلو بچو د ده ژوند څه دی زه ښه منم د لیاقت علي خان پوه شوې ډېرې ښه منم کور یې والې راغلي دي موږ سره یې لاس یې زموږ سره دا زما زوی د کشر زوی د ده را زوی چې دا ډېر خاص ملګرو وی چې هغه نوکري چې څه لیڼو که نه هغه وله شبرې ټیک کړی او د هغوی هغه ښه په دغه کې دي خو هغه ډېر شریفان او ډېر نیکان او ډېر سم خلک ډېر سم خلک دي ما خو ورسره داسې ناسته نه ده شوې خو چې زه څومره ګورم نه ما ته چېرته کال کړی دی هغه بل په هغه باندې د الزام لګېده که نه چې د اسلام آباد نه ولېږل نو په دغه ټیم کې ور لیاقت خان په عمره کې و مورې په عمره کې کوم الزام چې په لیاقت علي خان باندې لګېدلي غلطه چا د ځمکو لانجې دي چا د څه دي نو هغه په عمره کې په دغه ټیم کې موجود و دغه ډېر سم پاک خلک دي سمه کور دی په ټولو کې باډي خیلو کې دغه ډېر سم خلک دي روغ صفا مورې نور ژوند څنګه تېرېږي بس ښه ښکلې تېرېږي او ټایم دې پاس کېږي هغه الله پاک هغه زما ضرورت خو پکې شته که ستا ضرورت خو پکې مخامخا وي دا خو به ته یو جاري ساتې دا خپل ضرورت خو مونږ وایو چې یاره که بل چا ني ته به خپل همت هم مونږ سره کوې مونږ خو خپلې رشته هم ده هغه هم دی دا مونږ ته سره بچو په شان ښکاري دا دومره کلک چې ولاړې مناسب خدای پاک دا دغه راکوي صحیح ده دا خدای کوي دا الله پاک کوي ښه لیاقت خان نوم یې واغسته نو چېرته چې مې ولید لیاقت خان ته وایم چې ګوره د مور پړه کې دا چې کوم دی دا یو ډېره ښه خبره ده امیرزیب چې دی د اورنګزیب خان زوی دی هغه یې مشرور دی هغه لیاقت علي خان کیدی شي اسلام آباد کې دغه کې دا بل دلته مشر چې کوم دی دا ډېر نیکان ډېر پاک خلک ډېر پرهیزګاره خلک دي د مونږ ښځې مونږ له پخپله د امیرزیب مور راغلې ده ولې د هغوی په سترګو کې زما هغه زوی هغه ښه و پوه شوې چې هغه کوم کردار کړی کوم څه دي له کړي دي که نه په هغه وجه هغه نه چې دوی سبقونه وي که نه هم تعلیم هغه ټیوشن هغه هر څه ورسره شبیر کړي دي دوی له نو پوه شي نه هغوی زمونږ هغه ښه مني هغه احسان د هغې کوي یا ما له یو همدردۍ له راځي د هغه مور دی روژه کې هم راغلې مونږ یې داسې څیزونه مزدونه هم راوړو که نه لکه ښه دي د هغوی خویندې هم کوي هغوی مونږ سره خپل دغه کوي بار ملکونو کې کار سي چې خپل وس طاقت کوي که نه نو زه د هغوی ډېره شکریه ادا کوم ښه کتونکو د روغې د عمل ته الله پاک ډېر زیات خوشحالېږي دا الله ته غوره ډېر خوښ عمل دی خو بدمرغي دا ده دلته کې چې په یو حجره کې روغه کې نو بل حجرې والا خفه کېږي خو بل حجره کې نو بل حجرې والا خفه کېږي کېدای شي زما په دې ویډیو باندې ډېر کیسانان هم خفه کېږي ځکه چې د ډېرو پکې لیاقت خان سره لانجې روانې دي موږ د کیسانانو موقع بخلو خو تر دې وخته پورې زه لیاقت خان له نیم تلې خو د مور صفت وکړو نو اوس به زه لیاقت خان له ضرور چې کوم دی یو ملاقات له ځمه او ورسره به کښېنم هم خبره ترې به م ورسره کومه یوه خبره خو دویمه دا هغې خلکو ته بل ور چې مخکې مې روغې ذکر وکړو نو ډېرو خلکو چې کوم دی نو داسې ټیلیفونونه وکړل که نه نو مونږ وایو چې چا روانې دي چې خدای پاک د هغوی هم روغې کړي هغه خبرې ما ته واپس راغلې وه که نه چې ما کړې وه کومه تاسو بیا نشر کړې وه دغه کړې وه که نه ما ته وایي نو بس زما خو د کور خبره ده زه خو چې په ډاګیزه خبره ده زه خو غواړم دا یو سړی نه وي زه خو تر اخره پورې دا غواړم اوس چې دا روغه وشي د دې د شرایطو مطابق وشي او روغه وشي داسې روغه نه غواړم چې خپل مطلب دپاره غواړم یاره خپل دا دونه موده چې دې ماشومان له الله رزق ورکوي که نه داسې بیا 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 به ورکوي که نه دا نه یم چې ګینې یاره ما له د دوی
یو څه دغه راکړي ولې جیزه به کوي هر څوک چې کوي جیزه به کوي یو ظلم دغه به نه نه غټ ظلم شوی دی ظلم ته به ظلم وایو یا په ما څه خبره چې بل ګوره دغه عرفان الله خان دلته دغسې لکه رالیږلو 15,000 روپۍ مې ورکړې وې دوا سلام مې ویلي او هغه به دې په مردان کې ډیوټي ده او ما ډېره شکریه ادا کړې خبره مې ورسره وکړلې ښه لکه په دغه باندې زمونږ ډېر خیال ای جي پي نعیم خان هم کړی دی دم کړی په هغه موقع کې ما سره دوی ډېر دغه کړي کینې ولې هغه د هغې رشته ده خپل دی ترو ماما بچي دي خو د دې نه مطلب دا دی چې دوی خاموش وو هغوی سچه کړې ده خو دوی خاموش وو دوی وی چې ظلم شوی دی ظلم ته ظفر خان هم ظلم ویلی دی لیاقت خان هم ورته ظلم ویلی ټول ورته ظلم ویلی ښه کتونکو یو خو به دې کې راته دعا کوئ بل دا دعا به داسې کوي چې خدای پاک د دې اتو یتیمانو ماشومانو دې کور کې اته یتیمان ماشومان دي ښه څلور تورسرې دي ښه څلور ښځې دي نو خو اوس دا عمل چاته بدې ښکاري لکه سزا او جزا په دې کې ښه پوره وشوله تر اوسه چې کوم دی هغه په جیل کې پروت دی هغه ته ښه سخته سزا ده یا عمر قید دی پانسی خو په پاکستان کې شته دی نه خو هغه زه چغې وم او خو مور وایي که نه او الله چې غواړي نور قانون کې چې کوم دی نو دا قیسې نشته دی الله سره د الله قانون چې کوم دی نو د الله انصاف موږ نه طلب کوو یو نه د الله انصاف چې کوم دی بل شان دی الله دې په موږ رحم وکړي موږ به د رحم سوال کوو د خپل رب نه نو زه هغې خلکو ته وایم خو څوک وایي چېرې دا کورونه روغ شو او زموږ پکې نقصان دی ستاسو پکې نقصان نه دی تاسو له به الله پاک د دې اجر درکړي ښه ویډیو څوک شیر کړي نو د دې به وله اجر ورکوي نو دعاګانې وکړې ظلم شوي ټولې دنیا ورته ظلم ووي چې ګوره زمونږ په دې امداد دي په دې هم څوک خوشحاله نه ګوره ډېر شته که نه ته دوی له ولې زیه مو نه وي خو ګوره دا کم خانان چې موږ یادو خو د دوی د طرفه ما ته یو کالم راغلی وی که نه نو ما به نن په دې ویډیو وی چېرې دوی له څه موړه دوی له دې ځای ته مور ده نو هغوی ویلې په دې نشي مورې چې زه مخلصي وینم خپل امداد کړی وي خو ما نه شو ما چرته اخیستی شو که نه څه خبره کوم درته چې یاره ګوره دوی اسم نه کړي ګناه هم نه کړي دوی پکې څه لاس نشته دوی ته خو یو کم اصل انسان و دوی شرمړ خو ولې ما راغی سسته لاس نه دي نیولی ښه دغه ګیله هم ته اوس نشم کولی چې یاره زه به دا وایم چې یاره او دا خبرې ښکاره روانې دي مورې خپلې ملامتې نه ماله راتلی نشي دغه نشي کولی که نه نشي راتلی ښه خو ما به دا ګیله کوله چې یاره خانان دي په کار چې دې کور ته چې په اته یتیمان دي ماشومان له په روژه کې چېرته خواله نه ورځي یا دغه خو بهرحاله هغه رو ډېره زیاته مننه کوو علي خان د کور ما سره یې څو ځله دغه کړی دي شیسې راغلی داسې راغلي په روژه کې مور راغلې ده په خپله مرزیب مور دا ټول لکه زمونږ خیال ساتلي صرف دقې پور صحیح ښه کتونکو زه دغه رور هم ډېره زیاته مننه کوم الله دې خوشحاله کړي چې دغه د 15,000 روپو خو دلته کې سرالل او بیا به هم راځم او دا وایم خو د دوی خپل خپلوان دي زمونږ هم خپلوان دي زمونږ رونه دي زمونږ مشران دي عزتمند دي د دوی قدر کړی دی دوی سره ولاړ دي یا د زومان دي د دې مورکې یا نور خپل دي په الله دې د هغوی ټولو قدر وکړي خو زه پکې نن نه یو ګام پورته کوم دلته کې جرګو کې دا وي که نه چې یاره دونه به ماله واک راکړي په دونه باندې به ډوډۍ وکړو دومره به په هغه ځای کې ولګي کوم چې متاثره فریق دی هغوی ته څه میلو نه شي خو به دغه سیسټم وي دغه هم د جرګو به یو رواج وي زه د نن کار سبا د پرېښودل نه غواړم او دا په نیمه ګنټه کې چې کوم دی دغه دومره غټه روغه خدای پاک مونږ یې وسیله کولو هغه وشوله نو څه پته لګي د دې باندې د ټول پاکستان او د مسافرو د هر چا نظر دی خو زه ټولو ملګرو ته وایم چې دې وخت کې اته ماشومان دي دې کور کې یتیمان دي څلور تورسرې دي بې سهاره دي دا سره هېڅوک نشته دی ضرورتمند دي خو تاسو ورسره کومک او مرسته کوئ ډېره ښه ده په خپله راتلی شئ دې کور ته دا مور بیماره ده دا په دعاګانو کې یاد ساتئ ځکه چې دا مور ژوندی وي د دې ماشومانو د دې تورسرو چې کوم دی نو هغه په سر یې لاس دی بیا په بل چې اعتبار نشه کولی ځکه چې د بار خلکو خپلو هغه دوی سره وکړله دې مور وختن په وختن ویلي دي فرض که دغه کوم کس چې په جیل کې دی او هغه چېرته په څه کې لاړ دغه شو نو بیا هم دوی خو نه غږ کوي او نه څه بل څه کوي بیا به چا سره کښېني
نو بهرحاله خدای دې کړي چې په جیل کې وي په دې ژوند باندې دا مسله حل شي. نو د مور د صحت دپاره دعاګانې کوي او د کور کې 8 یتیمان دي 4 پولیس والا دي. دا خوراک دا ډېره ګرانه ده. خو دا نظام الله پاک چلی دا نه زه چلوم نه ته چلې او نه دا مور چلی. خدا دا مور په اعصابو ډېره مضبوطه ده چې په دې حالاتو کې هم په دغه امسا باندې موږ له روزي او موږ سره نرې نرې خبرې کوي. الله دې راته آباده ساتي. مننه. خوشحاله.